बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़दरमन मासिलीनो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह ताला दे وکړي چې روغ جوړ یاستئ. ګرانو محصلینو، راځو موږ او تاسو خپل درس د سټیمولس یا تنبیه باندې خبرې کوو. سټیمولس یا تنبیه تعریف کوو. سټیمولس یا تنبیه دا په حقیقت کې یوه خارجي قوه یا حادثه ده، او کله چې په تحریکېدونکي نسج باندې وارده شي، نو په مربوطه نسج کې په مشخص ډول تحریک رامنځته کېږي چې ورته سټیمولیشن یا تنبیه ویل کېږي. یعنې په حقیقت کې سټیمولس یا تنبیه دا یو خارجي قوه ده، حادثه ده چې په یو تحریکېدونکي نسج باندې واردېږي او په هغې نسج کې، په مربوطه نسج کې بیا مربوطه مشخص ډول باندې تحریک یا اکسایټیشن رامنځته کېږي. راځو ټایپس آف سټیمولس ته یا د سټیمولس ډولونو ته. د سټیمولس په ډولونو کې زیات شمېر ډولونه شته چې په دې کې یوې الکتریکل یا برقي تنبیه ده. دا تنبیه په عصبي حجرو یا نیورونونو کې د اکشن پوتنشل د تولید سبب کېږي. دویمه تنبیه چې کوم ده، هغه هارمونل یا هورموني تنبیه ده. د هورموني تنبیهاتو ښه مثال د عصبي عضلې اتصال یا نیرو مسکولر جنکشن په برخه کې د اسټایل کولین د تاثیر څخه عبارت دی، چې دا یو ښه مثال دی، اسټایل کولین. بل چې کوم دی ترمل ریسپټري دي یا حرارتي، بخښنه غواړم، ترمل سټیمولس یا حرارتي تنبیهګانې دي. په پوستکي کې ترمل ریسپټري شته یا د حرارت آخذې موجود دي چې د یخنۍ او ګرمۍ په واسطه تنبیه کېږي. ورپسې میکانیکل سټیمولس. په پوستکي کې د پسینین کارپسلز په نوم ریسپټرونه شتون لري، او همدارنګه په غوږونو کې د اډریټري هیر سیلز موجود دي چې د میخانیکي قوې په واسطه تنبیه کېږي. یعنې په پوستکي کې پسینین کارپسلز په نوم ماخذې، او په غوږ کې چې کوم دی اډریټري هیر سیل موجود دي چې دا د میخانیکي قوې په واسطه سټیمولیټ کېږي یا تنبیه کېږي. الکترومګنیټیک ریډیشن، برقي مقناطیسي تشعشع. د سترګو په رټنا کې د فوټو ریسپټرز موجود دي چې د رڼا په واسطه تنبیه کېږي. راډ او کانز فوټو ریسپټر سیلز چې کوم دي، دا په سترګه کې شته. شپږم کیمیکل سټیمولي. په ژبې کې د ګسټیټري ریسپټرز موجود دي چې د مالګې او هایدروجن آیون په واسطه سټیمولیټ کېږي یا تنبیه کېږي. همدارنګه ازموټیک سټیمولس د وینې د پلازما د ازمولیټي د تغیر له کبله په هایپوتالاموس کې ازمو ریسپټرز تنبیه کېږي. یعنې ازموټیک ریسپټرز په هایپوتالاموس کې دي. که ازمولیټي کمیږي، زیاتیږي، نو ورسره دغه سټیمولیشن واقع کېږي. راځو سب تریشولډ، تریشولډ او سوپرا تریشولډ. اول تریشولډ پیژنو. کله چې یو تنبیه وکولی شي چې په عصبي لیب کې ځواب تولید کړي، د تریشولډ په نوم یادیږي. کله چې یوه تنبیه وکولی شي په نرو فایبر یا عصبي لیب کې ځواب تولید کړي، نو د قدمې یا تریشولډ په نوم یادیږي. راځو سب تریشولډ ته. سب تریشولډ چې کوم دی، سب تریشولډ بیا داسې تعریفو چې یا د قدمې لاندې حالت
که د یو تنبیه شدت دومره لږ وي چې په عصبي لیب کې ځواب تولید نه کړای شي د سب تریشولډ یا سب لیمینل تنبیه په نوم یادیږي. ورپسې راځو سوپرا تریشولډ ته. سوپرا تریشولډ بیا داسې تعریفوو چې هغه تنبهات چې د تریشولډ څخه لوړ شدتونه ولري د سوپرا تریشولډ په نوم یادیږي. یعنې مثلا موږ وایو چې کله یو تنبیه په دې وتوانیږي چې د یو ریسټنګ ممبران پوټنشیل د یو عضلي لیب د منفي 15 ملي وولټ په اندازه مثبت خواته راوړي، نو کولی شي دغه تنبیه چې په عضلي لیب کې اکشن پوټنشیل تولید کړي. یعنې منفي 15 تریشولډ، منفي 15 څو شو؟ تریشولډ. یعنې که چېرته منفي 90 نه منفي 15 وی یا مثلا منفي 90 یا منفي 15 د دې اندازې ته د حجرې د داخلي برخې منفي والی راکوز شي نو یا راکم شي، وایو چې دا څه شی ده؟ دا تریشولډ اندازه یې پوره کړې ده. خو که چېرته د منفي 10 په اندازه یې پوره کړي نو بیا وایو چې دا سب تریشولډ ده. او که چېرته د منفي 15 نه ډېر یې راکم کړي، منفي 20 منفي 30 په اندازه یې راکم کړي، بیا وایو چې دا سوپرا تریشولډ ده. اکشن پوټنشیل. اکشن پوټنشیل په لنډ ډول باندې تعریفوو چې د غشایي پوټنشیل چټک او سریع تغییراتو ته اکشن پوټنشیل وایي چې د دې په نتیجه کې پیغام په عصبي لیب کې انتقالیږي. د دې په نتیجه کې پیغام په عصبي لیب کې څه کېږي؟ انتقالیږي. بیا یې تعریفوم اکشن پوټنشیل. د غشایي پوټنشیل یا ممبران پوټنشیل چټک او سریع تغییراتو ته اکشن پوټنشیل ویل کېږي چې په نتیجه کې پیغام په عصبي لیب کې انتقالیږي. اکشن پوټنشیل بیا په 3 سټیجونو ویشل کېږي. یو ریسټنګ سټیج دی، بل ډیپولرایزیشن سټیج دی او بل ریپولرایزیشن سټیج. ریسټنګ سټیج ته راځو. اول ریسټنګ سټیج، په دې سټیج کې د حجروي غشا دواړو خواوو ته د برقي چارجونو تفاوت منفي 90 ملي وولټ وي. دا یې د استراحت حالت، یعنې یو نارمل حجره په دغه وخت کې سټیبل ده. ډیپولرایزیشن سټیج ته راځو. ډیپولرایزیشن سټیج یا د غیر قطبي کېدو مرحله. کله چې په عصبي لیب باندې تنبیه وارده شي، په نتیجه کې د سوډیم چینلونه خلاصیږي او سوډیم حجرې ته داخلیږي چې دغه تغییراتو ته ډیپولرایزیشن ویل کېږي. ریپولرایزیشن یا دوباره قطبي کېدلو مرحله. کله چې عصبي حجره ډیپولرایز شي، د ډیپولرایزیشن کېدو نه وروسته د پوټاشیم چینلونه خلاصیږي او پوټاشیم د حجرې څخه وځي چې دې ډول تغییراتو ته ریپولرایزیشن سټیج ویل کېږي. یعنې دا ریپولرایزیشن دی. د اکشن پوټنشیل پروډکشن میکانیزم ته راځو. د اکشن پوټنشیل د تولید میخانیکیت ته. د اکشن پوټنشیل د تولید میخانیکیت په دې ډول دی چې د عصبي حجرې حجروي غشا دوه ډوله چینلونه چې لري چې اکشن پوټنشیل په منځته راتلو کې مهمه ونډه لري. یو چې کوم دی ولټیج ګیټډ سوډیم چینلز دي، ولټیج ګیټډ سوډیم چینلونه، او بل چې کوم دی هغه ولټیج ګیټډ پوټاشیم چینلونه دي. ولټیج ګیټډ سوډیم چینل او ولټیج ګیټډ پوټاشیم چینلز. ګرانو محصلینو، په حجروي غشا کې د سوډیم د برقي دروازې لرونکي چینلونه دوه دروازې لري.
یوه دروازه د چینل په بهر خوا کې واقع وي او یوه دروازه چې کوم ده هغه بیا داخل خوا ته واقع وي. هغه خارج خوا ته چې واقع دی ته اکټیویشن ګیټ ویل کېږي او داخل خوا ته چې واقع دی ته ان اکټیویشن ګیټ ویل کېږي. د استراحت په حالت کې د سوډیم فعالونکې دروازه یعنی اکټیویشن ګیټ بند وي او غیر فعالونکې دروازه بیا خلاصه وي. د پوتاشیم لپاره برقي دروازه لرونکي چینل یوه دروازه لري. دا د پوتاشیم دروازه چې د حجروي غشا په داخل خوا کې واقع ده او د استراحت په حالت کې بنده وي. دا یو نارمل حالت دی. سټیبل کله چې تنبیه وارد شي د سوډیم خارجي دروازه خلاصیږي چې په نتیجه کې سوډیم داخليږي. د سوډیم خارجي دروازه د یوې ثانیې 1/10 برخې په اندازه د دومره کم وخت لپاره خلاصیږي. یعنی کله چې دا اوس نارمل حالت دی سوډیم خارجي دروازه بنده ده داخلي خلاصه تنبیه وارده شوه خارجي دروازه خلاص شوه او دا خوا لري خلاصه ده. دا د یو ډیر کم د یوې ثانیې 1/10 وخت په اندازه یعنی ډیر کم اندازې سره څه کېږي دا خلاص پاتې کېږي. د دې نه وروسته د پوتاشیم دروازه خلاصیږي یعنی کله چې دا سوډیم داخل شو دا ډیپولرایزیشن سټیج شو. د دې نه وروسته بیا څه کېږي بیا د پوتاشیم دروازه خلاصیږي چې په سټیبل حالت کې دا بنده ده. پوتاشیم دروازه خلاص شوه. سلو اکټیویشن سلو ډول باندې دا اکټیو کېږي. پوتاشیم دروازه چې خلاص شي پوتاشیم د عصبي حجرې څخه بهر وځي ترڅو حجره بیرته نارمل حالت ته څه شي راشي. مخکې هم ذکر شول چې د پوتاشیم دروازه په نارمل حالت کې بنده وي نو اوس د پوتاشیم وتلو حالت ته بیرته ریپولرایزیشن ویل کېږي. او په لنډ ډول سره وایو چې اکشن پوتنشل چې رامنځته کېږي په دې طریقې سره رامنځته کېږي. سوډیم داخلیږي یو کم وخت لپاره او بیا بیرته دغه پوتاشیم ورڅخه خارجېږي. تریشولډ مو مخکې تعریف کړو. راځو پازیټیو افټر پوتنشل. پازیټیو افټر پوتنشل چې کوم دی کله چې د ریپولرایزیشن په وخت کې یو عصبي حجره د -90 ملي وولټ څخه زیات منفي شي دغه حالت ته پازیټیو افټر پوتنشل ویل کېږي. پازیټیو افټر پوتنشل مثلا په دې شکل کې تاسو ګورئ چې تنبیه وارده شوې ده ګراف پورته تللی دی. ګراف به تر دغسې پورې لاړ شي مثلا تر دې پورې لاړ. اوس بیرته چې کله پوتاشیم وځي او سټیبل حالت خو دغه دی تر دې پورې باید راشي ځکه دغه یو ایزوالکټریک لاین دی دغه همغه تر دې حده پورې بیرته راشي. خو دلته تاسو ګورئ چې دغه ګراف چې کوم دی یعنی که چېرته موږ تاسو دغه ساحه دغه خط -90 ملي وولټه فرض کړو یعنی -90 ملي وولټه دلته و سټیمولیشن وشو تنبیه وارده شوه ګراف پورته لاړو. بیرته اوس ریپولرایزیشن چې کېږي نو دا ګراف باید تر دغه وخت پورې راشي ځکه تر دې پورې -90 پوره کېږي چې د -90 نه نور هم منفي والی رامنځته کېږي نو دې ته پازیټیو افټر پوتنشل ویل کېږي یعنی -100 کېږي -110 کېږي نو دغه حالت ته بیا پازیټیو افټر پوتنشل ویل کېږي. راځو دلته یو بله اصطلاح موږ تاسو ګورو چې ورشوټ ورته ویل کېږي. ورشوټ په کوچنیو عصبي او عضلي الیافو کې د حجرې داخلي برخې منفي والی د 0 تر نقطې پورې رسیږي. په غټو عصبي او عضلي الیافو کې د حجرې داخلي برخې منفي والی د 0 څخه تر مثبت په لور رسیږي چې دغه حالت ته ورشوټ ویل کېږي. ورشوټ یعنی په دې معنی چې تنبیه دومره قوي وي چې په کوچنیو عصبي الیافو یا عضلي الیافو کې د منفي والی 0 ته راورسیږي او په غټو کې بیا 0 ته نه رارسیږي چې دغه حالت ته بیا ورشوټ ویل کېږي.
Propagation of potential, action potential and direction of propagation. د اکشن پوتنشل خپرېدل او د هغې طرف. ګرانو رقیبانو دغه شکل درته وروسته تشریح کوم. یو ځل تیوري د دې وایو، کله چې په یو داسې عصبي نیورون کې چې د بدن څخه جدا شوی وي تنوع وارده شي، په هر طرف انتشار کوي. دغه اکشن پوتنشل څه کوي؟ په هر طرف انتشار کوي. کومه برخه چې ډیپولرایزیشن وشي د 1 ملي متر څخه تر 3 ملي متر پورې شاوخوا برخه ځان سره ډیپولرایز کوي، مګر په بدن کې سیاله په نیورون کې انتقالیږي. یعنی په سنسري نیورون کې سیاله د محیط څخه مرکزي عصبي سیستم ته راځي او په حرکي نیورون کې سیاله د مرکزي عصبي سیستم څخه محیطي برخو ته انتقالیږي. د اکشن پوتنشل صورت، کله چې اکشن پوتنشل صورت ونه نیسي، په دغه وخت کې حجرات په نارمل حالت یعنی سټیبل حالت کې نه وي. د دې لپاره چې یو عصبي حجره بیرته خپل نورمال حالت ته راشي، نو د سوډیم او پوتاشیم پمپ فعالیږي چې په دې پمپ کې 3 سوډیم د حجرې څخه خارجيږي او 2 پوتاشیم حجرې ته داخليږي، چې د حجرې داخلي منفیواله د -90 ملي ولټ ته رسیږي، چې دا د حجرې نارمل حالت دی. راځو اوس دلته موږ تاسو ګورو ګرانو رقیبانو، A شکل ته ګورو، B او C او همدارنګه D. مثلا دغه A سټیبل حالت دی، داخلي خوا د حجرې منفي ده او خارجي مثبت دی. کله چې سټیمولیشن وشي، مثلا په دغه برخه باندې د عصبي لیف تاسو فرض کړئ په دې برخه باندې سټیمولیشن وشو، نو اوس داخل خوا منفي مثبت شروع کیږي ځکه سوډیم داخليږي او خارج خوا چې کوم ده دا به منفي کیږي. همدغه حالات به روان وي، دې خوا هم روان دي او دې خوا هم. مونږ ویل که چېرته یو تجرید شوی یا جدا شوی عصبي لیف وي د بدن څخه د باندې وي، نو بیا په هر دواړو طرفونو سره پکې اکشن پوتنشل انتقالیږي. او که چېرته په بدن په داخل کې وي، په یو طرف پکې سیاله انتقالیږي چې د محیط نه عصبي سیستم ته، محیطي عصبي سیستم نه او بیا د مرکز ته ځي پیغام، او مرکز نه بیرته محیط ته ځي. دلته هم لا ډیپولرایزیشن شروع دی، خارج منفي والي خواته ځي او داخل مثبت والي. دلته تاسو وګورئ بالکل تقریبا نهایي شوې ده خبره، او د دې نه وروسته دغه ټولې برخې چې کله ډیپولرایز شي یعنی مثبت شي او خارج منفي شي، دا بیا پیک ته رسیږي او د هغې نه وروسته بیرته ریپولرایزیشن شروع کیږي. نو ګرانو رقیبانو، الله دې وکړي چې تاسو په دې باندې یو څه اندازه ذهن مو کار کړی وي. دغه نورې خبرې به انشاءالله موږ تاسو په بل لیکچر کې وکړو. الله تعالی مو خوشحاله لره او مخه مو ښه شه.